أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. نانی درس إن شاء الله العزيز سورة النحل پارہ نمبر 14 رکو نمبر 15 آیات نمبر 117 18 19 درې آیاتونه چې نو هغه ویلې کېږي. دې آیات کې الله جل جلاله وایي متاع قلیل ولهم عذاب علیم، چې تاسو د خپل طرفه د دنیا د حصول دنیا په لالچ کې جا کم حلال او حرام چې نو هغه کوي، د الله رب العزت په ذات علی باندې چې نو هغه دروغ جوړوي، نو د دنیا د حصول د پاره کوي. او دنیا چې نو الله رب العزت وی متاع قلیل، دا ډېره کم الله کوټی چې نو هغه فائدہ ده. دنیا سره سوره ژوند دی یا د دنیا د ژوند چې نو هغه څه باور دی، دنیا چې نو هغه ژوند باندې اس باور نشته. اوس چې موږ دا کم کسان ناسو درس کو اورو دوره زموږ چې نو هغه په ژوند باندې باور په صاحب باندې باور نشته چې موږ په خپل اختیار پاسو کبنه دا کومه خبره چې کوم چې دا خبره په خپل اختیار سره چې نو هغه سره ته ورسوم او کنه، نو الله وی د دنیا دومره معمولی چې نو هغه د دومره معمولی فائدہ ده. دنیا چې نو هغه بالکل هیڅ نشته. کله دنیا کې ډېر عمر هم سړی وباسي لکه د حضرت نوح علیه السلام په شانتي. څنګه چې څومره معلومات کې دي نوح علیه السلام د عمر امر د چا چې نو هغه ډېر عمر نو مخکې چې نو سورۃ هود کې تیر شو تفسیر خازن په حواله سره موږ ویلو چې یو قول دا چې د نوح علیه السلام عمر 1400 کالو، خو بیا هم چې کله نوح علیه السلام د وفات وخت نږدې شو نو یې چا دې تپوس وکړو چې څنګه حضرت تاسو د عمر دومره ډېر عمر ومن تاسو پیړۍ پکې چې نو هغه پناه شولې دا څنګه ول سوره عمر هغه داسې لکه یو غټ کور دی وي، غټ محل دی، د هغې 2 دروازې په یو باندې سړی داخل شي او په بل باندې اوسې دق. اوس ګورم دنیا عمر دنیا مال و متاع د دې دقره او د دنیا سامان د هغې قدر و قیمت عہده منصب مال و دولت او دا شیزونه نو الله رب العزت وی د دې په چې نو هغه قدر کچرت د ماشي د پر په برابر هم زما سره وي نو ما به کافر ته یو ګټ وبنی ورکړي. نو ځکه الله وی متاع قلیل دا ډېره لږه مختصر فائدہ ده. ولهم عذاب علیم او دې دپاره عذاب دی دردناک. الله دې زموږ حفاظت وکړي. وعلى الذین هادوا الله وی هغه کسان چې د هغه یهودیان دي حرمنا ما قصصنا علیک مونږ حرام کړو په دوی باندې چې نو هغه چې کوم مونږ ته د هغې چې نو هغه بیان وکړلو قصص مې چې نو هغه وکړو تاسو ته مونږ واورولو او هغه چې د هغې الله رب العزت وی مونږ تاسو ته چې نو هغه قصې نه دي کړي د هغه مونږ تاسو ته چې نو هغه نه دی بیان کړی نو اوس دې ته دی چې نو هغه څنګه شی ولې کړو او څه شیزونه په دوی حرام شي ول. نو هلته تفصیل سره موږ ویلو خو صرف دومره قدرې چې ستاسو ذهن ته راشي. سورة انعام رکو نمبر نو هغه 17-18 آیات نمبر نو هغه 146 کې الله جل جلاله فرمایل وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر مونږ چې نو هغه حرام کړو په چا باندې په یهودو باندې هر څه نو هغه نکواله سیز. ومن البقر والغنم حرمنا علیهم شحومهما او لغواګانو د ګډو بیزونه چې نو هغه مونږ حرام کړو په هغوی باندې د دې چې نو هغه وازګي الا ما حملت ظهورهما او الحوایا او مختلط بعظم سوا د هغې نه چې کمې لګېدلې د هغوی د شاګانو سره یا د کلمو باندې او یا په اډو کې باندې، یعنې د دې نه علاوه چې کمې په نو هغه په میده او یا چې نو هغه صحیح مونږ چې ورته لمه وای نو د لم دغه وازګې چې نو هغه الله رب العزت وی مونږ په دو حرام کړی. ولې په حرام کړی؟ نو الله وی ذلک جزیناهم ببغیهم
دا سزا مونږ دوی له ورکړې وه د دوی چې نو هغه په بغاوت باندې د دوی په ناشکرۍ او د دوی په نافرمانۍ باندې و انا لصادقون او یقینا الله وایي مونږ رښتیني یو. نو اوس هم کم سړی د الله نافرماني چې دی نو هغه وکړي نو تحلیل او تحریم خو داسې نه راځي خو الله پې هغه شی څنګه حرام کړي نو دله هغه ټول شیزونه چې دی نو هغه بیا ښه نه وي. الله پې دی نو هغه داسې بیماریانې راولي اللهم احفظنا چې دته کم شی تو پیش کړي د خدای کم نعمتونه دنیا شی نعمتونه دي نو کم نعمت تو دله ورکې نو دی یاره دا مال نه دی ښه بل شیز ول ورکې یاره دا مال نه دی ښه بل شیز ول ورکې یاره دا مال نه دی ښه تو به حیران پاتې شي چې دله خص نو هغه څه دي دا اوس نو هغه څه دي الله هغه حرامول دي سړی نه هغه نعمت نو هغه واخلي. الله دې موږ د خپل نعمتونو نه هغه نه محرومه کوي. نو ولی شو نو الله رب العزت وی ذالک جزایناهم ببغیهم د چې نو هغه موږ د دوی د سرکشۍ په وجه به دوی باندې چې نو هغه د سزا ول ورکړی وه نو چې څوک نو هغه سرکشي کوي د هغوی ته به د شانتي سزا میلاویږي. هادو نو یهودیانو یهود ته چې نو هغه یهود ولې ویل کېږي نو سورت بقره کې بیا د هغې نه وروسته یو پیره دوه موږ د دې وضاحت کړو. بهرحال نو دوی ته یهود د څو وجو نه ویلی کېږي یو وجه چې نو هغه د یهود نو دوی چې کله هلته د سخي هغې عبادت یې وکړلو مشرانو څلوېښت ورځې نو بیا الله رب العزت پیغمبر په ذریعه باندې دوی چې نو هغه توبه وباسره نو دوی وی یا ربي انا هدنا الیک ای الله موږ تا ته رجوع کوو توبه چې نو هغه تا ته وباسو چې د حق وخت نه دوی ته چې نو هغه یهود ویل شروع شول. دویمه وجه چې نو هغه دا وه سورت یوسف کې مونږ ویلو چې کله د یعقوب علیه السلام چې نو هغه 12 زامن وو نو 12 زامنو کې د یو زوی نوم چې نو هغه یهود او نو د هغه چې کم نسل نه دوی دي جو دوی ته ځکه یهود وایي. او دریمه وجه چې دی نو هغه مونږ ویلو چې دا یهود دا د تهود نه دی او تهود معنی چې نو هغه د حرکت کول لقیدل دغه اوس که خیال مکړه اکثر د مدرسې کې چې نو هغه واړه کې چې طالبان چې نو هغه سبق یادوي قرآن یادوي حفظ کوي نو د هغوی دې سړه کېږي سبق وایي او ډکېږي نو دوی چې کله سبق ویل نو دوی به هم چې د خپل کلام ویلو تورات به ویل نو دوی به ډکېدل تهود نه نو وایي دې ته نو ځکه یهود وایي. نو الله وایي ما قصصنا علیک من قبل هغه څه چې مونږ بیان کړي دي په تا باندې من قبل د دې نه وړاندې لکه څنګه چې دغه دوه صورتونه مونږ ووي وما ظلمناهم او ظلم نه دی کړی مونږ په دوی باندې ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن دوی چې نو هغه په خپل ځانونو په خپله ظلم کولو نو دې نه معلومه دا شوله چې ګناه کول دا ظلم کول دی ګناه کول دا ظلم کول دی. اولنې ظلم چې نو هغه د انسان په خپل ځان کوي ځکه چې کوم انسان ګناه وکړي نو دی به د دې ګناه چې نو هغه د سزا خوړل لپاره چې نو هغه الله پاک جهنم ته لېږي نو ګوره په ځان چې نو هغه ظلم وکړو که نه او بیا د خپل ځان سره په ظلم کولو د خدای په نور مخلوق باندې چې نو هغه هم ظلم کوي چې کله رشوت چې نو هغه عام شي د هغې به دا سزای کله زنا عام شي د هغې به دا سزای کله منځ چې نو هغه پرې ښودلی کېږي نو 140 کورونو پورې د دې نه وساتي نو اوس وګوره د دې خلکو په وجه باندې چې نو هغه څومره ګناهونه چې کوي نو د الله نعمتونه اوچتېږي که نه او عذابونه راځي نو دا په خلکو ظلم نه شولو نو دوی به هم دقه شانتې ظلم کولو نو الله وایي چې ناسنګ وجه وما ظلمناهم او ظلم نه دی کړی دوی په موږ باندې زموږ الله وایي اسم ونه کړل ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن دوی به په خپل ځانونو باندې ظلم کوو. په څنګه به ظلم کولو نو سورت نساء کې تیر شوي ول چې دوی به نو هغه انبیا علیهم السلام به قتلول د حد نه به تجاوز کولو الله به چې ورته د کم کار نه منع وکړه هغه کارونه چې نو هغه ارتکاب به یې کولو نو د دغه په وجه باندې په ځان ظلم کولو. ثم ان ربک للذین بیا بېشک ستا رب چې نو هغه د هغې کسانو دپاره عملوا السوء چې عملونه یې چې نو هغې کړي خراب بد بجهالت په ناپوهۍ سره ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا بیا توبه یې وکړله وروسته د دقې نه واصلحوا او اصلاح یې وکړه یعنې خپل عمل درست او برابر کو نو ان ربک من بعدها لغفور رحیم نو بېشکه ستا رب چې دی نو هغه د دغې نه وروسته بخونکی او مهربانه دی. اوس دې آیات کې الله جل جلاله څومره د لوی احسان فضل چې نو هغه معامله کړي الله وایي چې نو هغه بیا ستا رب د هغې کسانو دپاره عملوا السوء بجهالت چې د هغوی ګناه وکړي په جهالت سره جهل یې ونه وي جهالت یې وي ځکه د جهل مقابل چې دی نو هغه علم راځي د جهل مقابل علم چې دی نو هغه راځي نو بیا به نو هغه دا خبره وه که چېرته یو سړی په یو ګناه ښه پوه چې دا شی ګناه دی
لکه اوس موږ ګوره زموږ په معاشره کې دي خلک ښه یو ګناه چې نو هغه ګناه تصور کوي چې دا ګناه دی بیا هم کوي نو د دغه سړی په حق کې به توبه بیا نه قبلېدله ولی که جهل وي ځکه جهل راځي په مقابله د علم کې خو دلته الله رب العزت چې نو هغه جهالت وي او جهالت چې نو هغه ویل کېږي دی ته چې یو سړی ته ښه پته چې زه دا کم ګناه کوم دا ګناه چې دا کار خطا او غلط دی خو دی د خپل هغې جهل د وجې نه د جهالت د وجې نه چې نو هغې دی بیا کوي نو چې دی ځان نه جاهل جوړ کړي او د جهالت د وجې نه چې نو هغې د قشانتي کوي نو الله رب العزت وی وعملوا السوء بجهالة چې دی چې نو هغه جاهلانه کارونه چې نو هغه کوي جاهلانه حرکتونه چې نو هغه کوي سره د پوهې چې نو هغه د جهالت کار کوي نو الله وی بیا هم که دغه خلکو توبه وباسله موږ به یې معاف کړو نو معلومه دا شوله که چېرته چې نو هغه یو سړي ته د یو ګناه معلوم هم وي چې دا ګناه دی خو دی چې نو هغه ځان نه په زور جاهل جوړ کړي او دی دغه ګناه وکړي او بیا د دې نه وروسته توبه وباسي نو الله بیا هم توبه قبلوي څومره د الله لوی چې نو هغه احسان دی ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا خو ګوره الله ورسره یو قید ولګو ثم تابوا من بعد ذلك د دغه نه وروسته توبه وباسله واصلحوا او اصلاح د عمل وکړه نو توبه یې نو الله به قبلېږي داسې نه چې ګناه حق کوي ګناه هغې کې مختری او په ژبه باندې نو هغه صرف په توبه مې ده نو داسې توبه الله پاک نه قبلوي توبه هغه قبلولی کېږي چې په کمې توبې کې چې نو هغه 3 شرطونه که حقوق العباد ورسره نو بیا 4 شرطونه مخکې نو موږ ویلو د ټول نه وړاندې خو دا ده چې د توبې حکم نو توبې حکم چې نو هغه دا فرض ده علی الفور چې څنګه د انسان نه ګناه سرزد شي یو ګناه ارتکاب د انسان نه وشي یا جانبوج کر وشي یا چې نو هغه په خطاً وشي او بیا دا انسان ډایرک الله پاک ته توبه وباسي نو توبه دا چې دا کم کار کوي لاول به دا ترک کړي پرېږدي دی دویم چې نو هغه دا چې دغه کار باندې مشته نو هغه د پیمانه شي چې دا کم کار دا کم ګناه زه کوم دا غلط کوم او دریم شرط ول دا دی چې د آینده دپاره به پوخ عزم وکړي چې زه به آینده دپاره چې نو هغه بیا داسې کار دا به چې نو هغه نه کوم نو چې کله آینده دپاره پوخ عزم وکړلو چې زه بیا دا کار نه کوم نو دا اوس توبه شوله خو دا کله چې دا کله په حقوق الله کې وي او که چېرته دا په حقوق العباد کې وي د بندګانو چې نو هغې سره حقوقو سره تعلق ساتي نو بیا د هغې دپاره 4م شرط چې نو هغه دا دی چې دی به د دغې توبې سره بیا چې نو هغه د دغې کس حق به واپس کوي یا به د هغه نه د هغه شي چې نو هغه معافي او تلافي چې نو هغه کوي او 5م شرط چې نو هغه د علماو په حق کې دی هغه غنه چې د یو ګناه کار چې نو هغه خلکو ته ښودلی په ناپوهۍ سره یا په پوهې سره یا عام کس دی خو د چې نو هغه بل چاله د ګناه دعوت ورکو او دی ځان سره په ګناه باندې چې نو هغې راوړولو د هغې کو په ناپوهۍ سره یا په پوهې سره نو دی به بیا د دغې نه وروستو چې نو هغه یو شرط ول دا دی فبینو دی به دغه چې نو هغه بیان کوي ما اوسه پورې دا مسله وي ما چې نو هغه دا عمل خلکو ته چې دا کوئ دا صحیح دی خو زه د دې نه توبهګار یم دا عمل یا دا مسله چې ما ویلي وه دا خطا ده ما اوس کتاب وکتو یا ما ومنتله یا ما ته معلومه شوله چا راته وویلو نو تاسو ته مې چې کوم ویلي دي نو زما په خپله هم زه توبه وباسم د دقې عمل نه او تاسو چې نو هغه هم توبه وباسئ نو ځکه الله وایي ثم ان ربک للذین ثم تابوا من بعد ذلک بیا د دغې نه وروسته یې توبه وباسله واصلحوا او عمل چې نو هغې درست او برابر کړو نو سی چل به وشي الله پیغمبر فرمایي التائب من الذنب کمن لا ذنب له کم سړی چې نو هغه د ګناه نه توبه وباسي دا سړی داسې د ګناهونو نه بلکل پاک او صاف چې نو هغه شي چې د دغه سړی چې نو هغه ګویا په عملنامه کې د سره اړو ګناه نه دا څومره د خدای لوی احسان دی او بل حدیث مبارکه کې راځي د الله پیغمبر فرمایي وایي چې په اخلاص سره سړی توبه وباسره نو د دغه وخته پورې چې د نو څومره ګناه شوي دا ټول معاف شي او ثم بدلت سیئاتهم بالحسنات الله ورله هغه ټول ګناهونه چې نو هغه په نیکو سره بدل کړي خو شرط دا دی چې توبه به وباسو که توبه یې ونه باسله او په دغه عمل باندې ولاړو دا هم یاد ساتئ ګوره داسې بعضې وخت کې انسان په یو ګناه باندې ډټ کر ولاړي دی نو هغه څه کوي د دغې ګناه باندې اصرار کوي دا ګناه اکثر د ایمان چې نو هغه د سلب ذریعه هم جوړیږي
چې دغه ګناه باندې د همیشه کې او توبه نه وباسي بلکې په دغه ګناه د فخر کوي نخرې پې چې نو هغه پې کوي ځان چې دی نو هغه پې ښایي نو د الله رب العزت چې نو هغه ولا بیا د توبې توفیق هم نه ورکوي نو کله داسې وشي چې د دغه ګناه سره چې نو هغه د دنیا نه لاړ شي نو چې دغه ګناه سره لاړ شي ګناه کبیره سره نو بیا خو یقیني خبره ده چې نو هغه په جهنمي کېدلو کې هېڅ شک نشته او کله داسې وشي چې دومره هلکۍ وګڼئ نو د هغې په وجه چې نو ایمان دې سلب شي الله دې زموږ حفاظت وکړي ان ربک بېشکه ستا رب من بعدها وروسته د دغې نه لغفور الرحیم هغه چې نو بخونکی او مهربانه دی الله دې زموږ باندې خپل رحم وکړي متاع چې نو فایده د قلیل لږه شان ولهم او د دوی دپاره عذاب د علیم درناک وعلى الذین او پای کسانو باندې هادو چې یهودیان دي حرمنا حرام کړي مونږه ما هغه څه قصصنا چې مونږ بیان کړي دي علیک پتا ته من قبل لدین مخکې وما ظلمناهم او ظلم نه دی کړی مونږ په دوی ولکن کانو انفسهم لیکن دوی په خپل ځانونو یظلمون ظلم کولو ثم ان ربک بیا بشک ستا رب للذین دای کسانو د پاره عملوا السوء چې عملونه وکړل خراب بجهالت په ناپوهۍ سره ثم تابوا بیا توبه وکړله من بعد ذلک وروسته د دغه نه واصلحوا او اصلاح وکړي فإن ربک نو بشک ستا رب من بعدها وروسته د دغه نه لغفور بخون کې رحیم مهربان دی